بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور سره د خپل کیمرمین یاسر خان ستاسو په خدمت کې د پیښور دغه سانحې نه حاضر یم. کتونکو کم سنګدله خلکه چې په مسجد باندې ورغلل د جمعې د مانځر ورځ وه، د شپېتو نه زیات پکې شهیدان شو او د 200 نه زیات پکې جوبل شو. کتونکو دغه کومه کوچه رسالدار چې یادېږي نو دې کې تنګې ګلې دي، موږ په دې ګلو باندې تو راتو شو وګرځېدو، دې ځای ته رالو، خو د کابلۍ او دا څومره حدود چې وګورئ دلته کاروبارونه هغه بند دي، او هر کور کې یوه جنازه ده، هر کور کې یو مړی دی، هر کور کې یو غم دی، بلکې ټوله پښتونخوا دغې سانحې جړقولې ده. دغه ځای ته موږ هم رالو. دا هغه مسجد دی چې کوم ځای کې دغه ناوړې پیښه شوې ده. یو ډېر افسوسناکه او دردېدلې پیښه ده. ډېر زیات پې غمجن یو، ډېر زیات پې خفه یو. هغه سی سی ټي وي فوټیج تاسو ګورئ چې هغې کې هغه یو کس راځي، هغه ته دا ماشومان چې کوم دی نو قاتلان ښکاري، کافران ښکاري، مسلمانان نه ښکاري. خو د انسانیت څه تقاضا ده؟ د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. خو دلته کې چې هغه پولیس والا رور پکې شهید شو، هم په دې لیول باندې ولاړ دی. تاسو هغه تصویر ګوره چې هغه پولیس والا رور هم په دې لیول باندې ولاړ دی. روز دوه مخکې چې کوم دی نو د هغې بچی کېږي، روز دوه بلکې په دغه شپه باندې بیا ډایرکټ چې کوم دی هغه ډیوټۍ له راځي. خو کوڅه ده په دې لار خلک ځي راځي، هر سړي ته خو کتنه کېږي نه. دا وګورئ چې دا غونډ کور کوڅه کلی دی، پښتانه دي، څه د بل ځای نه دي راغلي او دا ځای ټارګېټ کوي. د دې جومات یو دغه لار ده، یو لار چې کومه ده نو دا ده، دا زه تاسو ته ښیم، یو لار دا ده. دا دې وخت کې سیل شوی دی. په دې باندې چې کوم چارواکي خبره کوي چې ډېر زر ده چې دغه کسان ګرفتار شي، خو داسې موږ ډېرې واورېدلې داسې خبرې. بس دا مړي توی شو، دا مړي لاړل او داسې به نور هم کېږي. مخکې نه پیشنګۍ شوې وي چې داسې حالات به راځي او داسې حالات به کېږي. حکومت ته هم پته وه، خو بیا هم د افت، د زلزلې، د ګلې، د سیلاب او دغه شانتې د دې ناوړو پیښو چې یو سړی ځان الوزوي نو هغه سره کیسه په دې کوڅه باندې داسې راغلی دی او دې خوا چې راځي نو په دې جومات ته چې کوم دی نو په دې باندې بیا ننوتی دی. ډېر افسوسناکه پیښه ده. محبوب علي زموږ سره ولاړ دی په دې موقع باندې. محبوب علي څه نظر کې؟ موږ خو ډېر مزل وکړو په دې ایریا باندې راتو شو. الف خان اول خو مهرباني او کتونکو واقعي د ډېر انتهایی افسوسناکه واقع ده. الف خان څنګه چې تاسو وضاحت کوئ دا ګیټ دی که نه، دې ګیټ باندې چې دی نو خودکش دی کې کوم سیکورټي والا وړومبې هغه ویشتې دی، هغې نه پس بیا دې ګیټ ته دننه شوی دی. خو دا که دې ته په کولو نظر سره وګورئ دا ماته یو بلاست نه ښکاري، ځکه چې یو ګیټ دا دی جومات ښه کافي کولو دی، یو ګیټ هلته دی، یو ګیټ دا بلاست شوی دی، یو ګیټ هغه ځای کې بلاست شوی دی. نو لږې داسې چې لکه دا یو لکه خو الریډي رکشې نه 3 کسان راکوشي او هغه سی سی ټي وي فوټیج کې کېدای شي دا ډېر کسانو، کېدای شي 2 خودکشو، کېدای شي پلانټېډ هم پکې وو. نو لکه دا خو څونه دغه کېږي وخت تېرېږي نو هغه طریقې سره بیا وضاحت کېږي. خو اصل کې د ګلو ته چې ګورې که نه نو دا واقعي دا ډېر سینسیټیو ایریا ده. کوم ځای نه موږ را روان شوي په تنګو ګلو کې راځو که نه او دې ځای ته ورسو. اول خو دلته زه وایم که دا جالۍ وښودې دا ګیټ او د ګیټ سره بیا د جالۍ وګورو، بیا دې کې وګورو 3 چته او 4 چته چې کوم د جومات دی هغې کې مکمل دماکې غټ بلاست بیا کوم کانسیپټ چې کوم دی یاره امام بارګاه که نه
خو زموږ اورال هغه سیز که وګورو هغې ته ځوم نه ځکه چې بس انسان هغه لوی مذهب انسانیت دی که نه نو که دغې ته لیول ته ګورې نو بیا خو موږ نشو چلیدی مخکې پکار دی چې امن اړخ ته ځو نو موږ به لوی مذهب انسانیت ته ګورو او دلته ټول جمعې مانځله راغلي یو څه دغه له خو نور راغلی ګډاګانو الله دې کې څه بل څه له خو نور راغلی جمعې مونځو جمعې مانځله راتلی او بل زمونږ ملک کې بدقسمتي دا دی زمونږ سیکورټي پولیس اهلکار چې څومره یا ایون هر څه چې دي هغوی چې کله واقع وشي د هغې نه پس الرټ شي نو لکه حالان کې دلته دی اوس یو کس ولاړ و هغه هم دا خبره کوله چې یاره دلته چې دی نو د 2013 نه واله اوس ساته پورې کوم د 2 پولیس اهلکار دی دلته به خامخا ولاړو نو دا خو د 2-3 غنټې د جمعې مانځي یا غنټه وي یا 2 وي نو پکاري چې په دې کې الرټ وي خو به هر حال خودکش دی یو کس ځان مړ کوي که نه یو کس ځان مړ کوي نو هغه نه سیکورټي رامنې کولی شي نه پولیس رامنې کولی شي نه آرمي رامنې کولی دا یو ډېر غټ ایشو ده او دې حوالې سره ګورنمنټ لا خصوصي طور باندې موږ سوشل میډیا چې کوم اهلکار دی غیله خصوصي دی باندې فوکس پکار دی چې دا سیز پازیټیو هایلایټ کړي کتونکو هغه د ګلونو پېښور دا تاسو وینئ السلام علیکم سر څنګه حال خیر دی جی په دې ګیټ باندې ننوتې سر جي تاسو په دغه ټیم کې دلته ویم دې ځای که یاره د دې ځای نه یم خو موږ خو دعا ته راغلي دې واقعیت څنګه ګورئ یاره زړه مې څه نه وایي ښه ډېر مشکل حالات دي او ډېر بد شوي دي الله دې نور رحم وکړي او دا شانتي نه دی پکار دا شانتي نه دی پکار دواله چې راغلي وې څوک و د هغه یاره هغه بالکل الفاظونه نه راوتو خبره ته د خیال دی نه ما ورسره دومره خبرې نه شوې کولی د هغه در نه ښه زه پوهېږم که نه نو بس دعا مې ورته وکړه الله نور خیر پېښ کړي زمونږ پاکستان باندې د الله رحم وکړي مهرباني ښه کتونکو د 200 نه زیات جوبل د 80 نه زیات په دغه کې شهیدان دا مسجد دی د الله کور دی د الله کور دی د جمعې د مانځه ټیم و ډکو خطبه وه او په دغه ټیم کې یو ډېر ټارګېټډ چې کوم دی نو راله موږ چې په دې لار څومره راتلو ځای په ځای دعاګانو ته خلک ناستو موږ هم ډېرې دعاګانې موږ وکړلې خو دا ایریا چې کومه ده نو دا بالکل دې وخت کې یو سنسان دا دوکانونه بند هر څه بند او په کوم انداز کې د هر دوکان نه او د هر ځای نه چې کوم دی نو یو کس چې کوم دی دغه بمي چاودنې ښکار شوی دی هغه د ګلونو پېښور یو وارې بیا په وینو کې سور پراخ شو هغه ځای نیولی دی کوچا رسالدار چې کوم دی دا د پېښور زړه دی کابلی به ووایو خیبر بازار په منځ کې کیسه خوانه کابلی خیبر بازار د هغې په منځ کې کوچا رسالدار چې یو ډېر آباد ځای دی او یو داسې محفوظه ځای ټارګېټ کړی دی داسې یو مسجد چې ډېر ښکلی جوړ شوی دا مسجد 3 چته خو موږ ته ښکاري او لاندې و پکې خوم یو دغه وي نو مخکې به ځو ستاسو د وړاندې ډېر افسوسناکه واقعه د انتخابي پیغامجن یو او صوبایي حکومت نه پر زور غوښتنه ده چې دغه خلک چونکې د دې ذمواري چې کومه ده هغه داعش اخیستې ده په سر یې اخیستی چې دا موږ کړی دی نو مسلمانانو بیا د الله هغه خلک او هغه چې کوم دی نو ته راځې او هغه ټارګېټ کې ویجنې خو لکه په دې خبره به موږ سوچ وکړو چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی نو ولې موږ دا قتلونه کوو دا موږ پښتانه د پېښور دوی په جنازو اوچتولو خو هم ستړي شو یو وارې بیا چې کوم دی هغه حالات را جوړ شوي دي د خپل رب نه هم دغه سوال دی سکیورټي ادارو نه هم دغه سوال دی ورسره چې کوم دی د حکومت نه هم چې په دې کې کار کې مخلصه شو دا ناوړه پیښې چې کوم دی رامنې کې او خلکو ته هم دا خواسته چې کوم ځای کې مشکوک کس وینې نو د انتظامي سره تعاون وکړي د پولیس سره تعاون وکړي چې په چا هم شکوک او شبهات وي نو په هغې کې کردار ادا کړي موږ سره اوسئ مننه تاسو دغه مسجد ولیده په کوم مسجد کې چې بلاست شو تاسو وګورئ دا کابلی ده بالکل حالات سنسان دي نن سویمه ورځ ده خو د دې خلکو روزګار ته چې کوم دی اوس هغه توجه نشته دی کومه ناوړې پیښه چې مخې ته راغلې ده دا چې تاسو ګورئ دا کابلی مین دی دغه تاڼه ده او دا چې کوم دی نو دا کوچا رسالدار ته به ډایرکټ لار تللی بل دا مسجد چې کوم ځای کې ټارګېټ شوی نو دا بالکل پلانینګ سره شوی چې په یو دومره تنګه کوڅو ته به زه تاویږم راتاویږم او دغه ځای کې به زه بلاست کوم نو ډېر افسوسناکه واقعه شوې ده خو تر دې وخته پورې پېښور بیا خیبر بازار کابلی او ورسره چې کوم دی کیسه خوانې په دې کې بالکل حالات چې کوم دی نو هغه ډېر سنسان دي او په کار هم دي او ډېر غټه واقعه شوې ده د 80 نه زیات شهیدان او ورسره چې کوم دی 200 نه زیات جوبل شوي دي خو بالکل داسې
ټارګټ بمی چودنه شوې ده چې دغه جومات چې کوم دی دا دوی په کوم طریقه باندې ټارګټ کړي چې دغه ځای ته وځي هر طرف ته سی سی ټي وي فوټیج دي خو به هر حال انتظامیه وایي چې موږ رسېدلي ګورو به د ټولې دنیا ته ښودلي چې دا تاسو ولې ټارګټ کوئ تاسو دا مسلمانان ولې وجنئ څه وجه ده په دې تاسو له څه درځي د دې خلکو قتل عام پرېږدي دا خلک چې کوم دي نو په کاروبارونه کوي نه هم په یاره باندې کوي نو بالکل په دې صوبه کې چې کوم دی نو د امن امان فضا خرابه ده نو محفوظیت نشته دی او بیا چې داسې حالات راشي خلک وایي زه ګراني دې وي خو بدامني دې نه وي نو خدای دې زموږ په دې صوبه کې امن راولي دا تاسو ته موږ د کابلې د حالات له ښودل چې بالکل هر سړی په غمجن دی او روزګار چې کوم دی نو هغه په ټپه ولاړ دی نو خدای دې خیر کړي او دعا ګویو الله دې خاندانونو ته صبر ورکړي